اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعظم معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 61. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اکل چراش تاسو دا منافقین دا اہل کتابو، منافقان دا اہل کتابو. قَالُوا آمَنَّا دوی وی منگ ایمان راوڑ دے وقد دخلوا بالکفرین. اللہ دا داورت کئی چه دا داورت دوی ایکسپٹیبل ندا، دوی دروغ ہوئی، دوی منافقت کئی. وقد دخلوا بالکفر حالانکہ دی ننوتیو دی مجلستا کفر سرا چکل را ننوتل نو کافرانو. وهم قد خرجوا بی او دوی تاکی سرا وطلیو کفر سرا نو چی مجلس تراتل نو کافرانو، چی مجلس نوتل نو کافرانو. نو دامیت کے چکم دعوی کرے را باطل دا چی مجلس تراتل نو کافرانو، چی مجلس نوتل نو پا دیمیت کی یو دعوی لرا چی مونگا ایمان را وڑے نو دا دعوی سر دا باطل ہے. واللہ عالم واللہ تعالی خپویت بما کانو یکتمون پا خبر چی دوی ہمیشہ پٹ ساتے چی اگر دوی منافقت تے چی پا جب یو خبر او پزلکی بلا خبر. وترا کثیرا منهم وینبت دیر د دوینا یسارعون فی الاسم. یسارعون د دې معنی دا دونوال منډوال، رننگ فار، رننگ ٹوارڈ، غاخته کول. خو کله چې دا لفظ یسارعون باب مفاعله استعمال شي نو بیا کمپټیشن دی پرېس کی، پرېس کی کمپټیشن مراد پس کې پس غاخته کې کمپټیشن. خدا کمپټیشن سره پاره کوي، دا اکشن لپاره نه کوي. کله شرشا صحیح اوس د اکشن لپاره کله کمپټیشن کې خو خبره ده چې یو جائز کار ده نه، دا د ګناه په حواله باندې یو بل سره کمپټیشن کوي. یسارعون چې د کمپټیشن او د مقابله زغاخته کوي په اسم د ګناه میدان کې، والعدوان او د ظلم میدان کې، واکل مسختا خړنه د دوی کې اسختا حرام لا نه د یو بل سره کمپټیشن د پدریو شینو کې، په ګناه کې یو بل سره کمپټیشن کوي، په ظلم کې یو بل سره کمپټیشن کوي، د حرام او په خوراک کې یو بل سره کمپټیشن کوي چې حرام ما ډیر پیدا کړ که تا ډیر پیدا کړ. لبیس ما کانو یعملون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوی کوي تسلسل سرا. لولا ینہاہم الربانیون ولن منکی دویلا الربانیون آغا خلق چیزان تا خدای خلق ہوئی. ربانی مانا چیزان تا سوئی خدای خلق ہوئی. نو خدای ہوئی که خدای خلق ہوئی دا خدای خلق دا دی ناروانا منکی ولنا دا خدای بنده کو شناخت داده دا خو پیژنگلی دادا چی کم سڑے ناروا کئی نو اغی منکی. نو دا کم خلق چې دی علی کتابو کې ځان ته خدای خلق وای، ربانی خلق وای، دغه ربانی خلق دای منکې ولې نه درې ناروا. لولا ینهاهم الربانیون ولن منکې دوی لا الربانیون خدای خلق. والاحبار احبار جمع د حبر ده او حبر د يهود مولا ته وای، چاته وای د يهود مولا ته ربایز. والاخبار ادوی ربایز ولدین ملکی عن قول ملسما د خبر دوینا د وینا دوینا گناہ دا دی چې د گناہ خبره کوي نو خدای خلک منکی ولینا. واکل مسختا اد خوراک دوینا حرام لانو چې دی حرام خورینو دا خدای خلک منکی ولینا. لبیس ما کانو یصنعون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوئے کئی. وقالت الیہود یہودیان و ید اللہ الہ دا اللہ تعالی مغلولا دا سٹ سر تڑلی شوی دی. لاس دا اللہ تعالی دا سٹ سر تڑلی شوی دی. دا چلی بانی تکلیف راگے نو دوی خدای دا خیر دا ورکو نخپل لاس سٹ سر ہوتا مونگ خیر نہ رکھ گئی. دا شیطانانو. وقالت الیہود ید اللہ لا سند اللہ تعالی مغلولتن دا تدرشوی دی لا سٹ سرا غلت ایدی دا جواب دی اللہ طرفنا. غلت ایدیم دا سندا بلکہ دی یہودیانو لا سند تدرشوی دی سٹ سرا دا خیر نہ بندی دوی دا خیر سکار نہ کئی.
ولعنوا بما قالوا او لعنت ویل شوی دوی باندې بما قالوا پسوب دا خبره چې دوی کوي الله تعالی ته دا غلط نسبت چې کوي د دې وجنه الله تعالی دوی لعناتيان کړی دي ولعنوا بما قالوا بل يدعوا بلکې دوان لا سند الله تعالی مبسوطتان دا خوارو واردی فراخ دی پدې لاسوم ورکړه کوي پدې لاسوم ورکړه کوي پدې لاسوم ورکړه کوي پدې لاسوم ورکړه کوي ينفقو اللہ تعالی خرکی خزانے خپلی کے فیشاو چی سنگ اللہ غواری ولیزیدن لکثیرا منهم ایقینا زیادی کئی اللہ تعالی دیر ددویلا ما انزل ایلیک آزیادی کئی دیر ددویلا منهم ددویلا ما انزل ایلیک آشیچنا درشویل دویتا من ربکا د جانب دربستانا نو اس درکم کتاب چی دویتا نادر شوی دے اغت بدوی کی ایمان کے انکریز کول نہ کئی بلکہ دوی طغیان او سرکشی او کفر دیاتا ہی طغیانا دا حیثیت دا سرکشینا و کفرن دا حیثیت دا کفرنا والقینا بینهم الغداوتا اچولی دا منگا مزدوی کے الغداوتا دشمنی والبغضاء او بغض الى یوم القیامت تروز دا قیامت کلما اوقدو نارا کلچم دوی بلکڑ دے اور دا فتنے دا پارا چی بلکڑ دے اور دا فتنے دا پارا اطفع اللہ نملکڑ دے اللہ تعالی غور ویسعون فی الارض فسادا ادے کوشش کے پزما کے دا فساد پیدا کولو واللہ لا يحب المفسدین اللہ تعالی نخو خی فساد پیدا کون کی ولو ان آل کتاب او کچر آل کتاب آمنو ایمان راوڑے واتقوا تقوی اختیار کرے وے لکفرنا عنهم نمون برشولیو ددوینا سیئاتیم واد گناہون دوی والادخلنام امون بداخل کرے دوی جنات النعیم باغنو تنعمتنو تا ولو انہو اکچر دوی اقام التورات امپلیمنٹ کرے وے اقامت تورات میں امپلیمنٹیشن کچری دای امپلیمنٹ کرے وے تورات والانجیل او انجیل وما آغا احکام انزل ایلیم چی نازل شویر دویتا من ربیم دا جانب درب دوینا لاکلو من فوقیم دی بخوراک کرو دا پاس دنیانا خدای با باران پی نازل ہو لاکلو من فوقیم دا بر دنیانا بدای خوراک کرو یعنی اللہ تعالیٰ با بر وقت باران پی نازل ہو ومن تحت رجلهم ادلان د خود دوینا اللہ تعالی با دزمکن ول فصلون را زرغون ول منهم امت مقتصدت بازیر دوینا یو ڈلدا یو گروپ دے مقتصدت اگا معتدل خلق دے اگا سری معتدل بیلنس خلق دے وکثیر منهم خدیر دوینا سا ما یعملون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوئے کئی یا ایوہ الرسول پیغمبر بلغ ارسوا بلغ مانا ارسول تبلیغ مانا رسول تبلیغ مانا رسول خبر رسول خبر کن لے کول بلغ ارسوا ما آغا احکام انزل الیکا چنازل شویر تاتا من ربکا دا جانب در افستانا نو اس دی بلغ کے بمانا کی دودری نکتے پرتی دی یو مانا دا چه ارسوا کامل ارسوا کامل طریقے سرا نمبر دویم ارسوا واضح طریقے سرا او نمبر دریم ارسوا ریپیٹیشن سرا بیا بیا دا خبر کوا سکوا بیا بیا کوا ذکر کہ یو دل پہ سوک نہیں پوشی پدویم دلو پوشی پدویم نہیں پوشی چی حجت پہ قائم شی چی او جی خبر خواغی یو دل کرے خونگی پوی نشو نا اللہ تعالی بیا بیا وایا چی نچا دا حضر پات نشی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ كَچَرِتَا دَا كَارْنَوْكَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا نَبِيَاتَا نَدِ رَسُولِ رِسَالَتَ دَ اللہ تعالی وَاللَّهُ اللہ تعالی يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ محفوظ کئیتا من الناس د خلقنا نو یو خدا چې څومره احکام تا ترازی نو دا اورسوا په دې کې ټیک اینڈ چوز مکوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً 100% پرفیکٹ انداز سره دا اللہ تعالی حکمنا امت تو رسول او په حجۃ الوداع کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو بریف پیش کړ یو بریف او خلاصے ولا پیش کړ او به فرمایل چې یا ایها الناس او خلقو اتدرون ایو شهر هذا تاسو ته پته راځي دا کومه میاشت چې مونږ پکې حج دراغلیو دا کوم ورځ چې عرفات کې ولاړ یو دا کوم خار چې مونږ پکې د عبادت کوو نو صحابه ټول جواب ورک اشهر الحرام
دیر حرمت او عزت والا میاشتا، والبلد الحرام دیر حرمت او عزت والا شهر دی، والیوم الحرام دیر حرمت او عزت والا ورځ ده. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإن اللہ حرم علیکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم كحرمت یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. دیاوی اللہ تعالی پتاسو حرام کری دی ستاسو وینا سچے ستاسو وینا، نمبر دیم ستاسو مال او پراپرٹی، نمبر دریم ستاسو عزتنا حرام کری دی تاسو باندے ستاسو وینا، یعنی ځوان وینا بل چانت ہوئی نہ بے زخمی کے بلا وجہ اور نہ بے مرے، و اموالکم ستاس مالونا نہ بچا سر دھوکہ کے نہ بفراڈ کے نہ بدروغ وائے نہ بتھفٹ کے نہ بسٹیلنگ کے صحیح، و اعراضکم د چا عزت پس بدی خبر لکھے یعنی چا پا عزت بانے نہ بچا بانے تہمت لگے فالس چارجز نہ با اسی چا پوری مسخری کے تو مسخری وائی زکدہ عزت اب مخدوش کو لگی چا بانے بطنز نہ کے آئرنی چی ہوئی ورطا، چا بانے بطنز نہ کے آئرنی ہوئی ورطا صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا الله تعالی تاسو باندې داسې حرام کړی دی، دا داسې محترم سیدونه دي لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترم ده او دا میاش محترم ده. دا درې وړ شیونه داسې محترم دي. څه شي؟ تاسو وینا، تاسو مال او تاسو عزت دی یو بل لپاره داسې محترم دی لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترمه ده او دا میاش محترمه ده. خبره یاد ده؟ دویمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې لا تصیروا من بعدی کفارا، زمانہ بعد کافران میں جوڑے گئے، یضرب بعضکم رقاب بعض. اس مسلمان کو کفر دیتا ہوئی کہ ایمان پریدیا واپس کفر تلار سی. نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے یضرب بعضکم رقاب بعض کہ دیو بل سٹنا وہی مسلمان مڑی دا پہ ایمان کے دن نہ کفر دے، دا پر ایمان میدان کے دن نہ کفر دارے کہ مسلمان قتلئی مسلمان قتلئی. درہم خبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکڑا وی زمانہ جاہلیت کے کہ سمرم قتلون شوی دی او خلق مسلمانان شوی دی، اگر خلق مسلمانان شوی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه قتلونه ټول معاف دي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي. او وی فرمایل چې په دې کې د ټولو نه اولین قتل چې زی معاف کوم هغه زما د خپل کاکا د زوی قتل دی، هغه ما د خپل کاکا د زوی ربیعه ابن الحارث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی رو هغه ظلمن قتل شو. پیغمبر علیہ السلام به بس ما معاف ماسو معاف. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د نن نه بعد زما په دین کې د سود او د ربا گنجائش نشته، انټرست او یوزری، د انټرست او د یوزری گنجائش نشته. او وی فرمایل چې لومبنه سود چې زینن ډراپ کوم هغه زما د تر د عباس ابن عبد المطلب ربا ده، ډېر کروڑپتی انسان سوچو په کروڑونو دینارونه وغسرا او بلا خلک مفروض په سود باندې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ورته څومره سود چې چا باندې لازم دی هغه ما ډراپ دل سره خپل کیپټل ورکړي، صرف خپل کیپټل ورکړي. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قاصد هغه فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سود معاف کړ نو کیپټل کې چا سره نو ماته دراکی که چا سره نه او تاریخي دیو شوی دی چې څو خور سره وشي بیا دې مال راکړي، څو خور سره وشي نو بیا دې مال راکړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا مزید فرمایل وی پکور کې دن نساءکم د خپل بیبیانو باب کې د الله تعالی نه ویریږي، د خپل شذو باب کې د الله تعالی نه ویریږي. استحللتم فروجهن بامر الله، تاسو دا غي په بدن باندې نفع خلی دا د خدای اجازه ته نه سره شی حرام او اصل عمل سو حرام او الله اجازه درکې د طریقې سره نو دغه نفع غسل په جایز شي. لہذا دا غي د حقوق په حواله باندې هم د خدای حکم ته غاړه کېږي. او وی فرمایل چې ارقاکم ستاسو کنټرول کې کم خلک چې دي ستاسو یعنی چې ته باوسه ته باوسه ته مالک ته ارته چې خود تا کنټرول کړي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل البسوهم مما تلبسون،
واطعموا مما تاكلون دا غي د پاره د داسې خوراک تنظیم کوي لکه ځان لچکه او د داسې جامې تنظیم کوا لکه ځان لچکه. نو دا یو جنرال پرنسپل دی، یو جنرال پرنسپل چې ستا کمپنی ده، ستا کمپنی ده، استا شریکه ده، د حکومت طرف د قانون نشته چې مینیمم ویجز سدي، مینیمم ویجز سدي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس مونږ ته جنرال پرنسپل لا کړ چې دا تک مډوډای خوري او تک هم درته چې څنګه کور کې اوسېږي چې کور د استوګ نه قابلیت. پیغمبر علیه السلام فرمایي کم از کم دا غي مینیمم ویجز دوره مقرر کا چې دا بشرینه پکې ورته ملایږي. خبره دین کړل. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تفصیلی خطبه ویلا، نو ردی تفصیلی خطبه نه بعد صحابه ته وی الا هل بلغت، اوس وی لګ ما ته خبر را کوي چې ما د خدای حکم صحیح در رسو. الا هل بلغت، ما د خدای حکم صحیح در رسو. الا هل بلغت، درې واره تاسو پر چې ما د خدای حکمونه په د درویش کاره کې صحیح در رسو. ټول صحابه ویجی او د ژوند په اس میدان کې څه تاریخي پاتې نه ده، د ژوند په اس میدان کې تاریخي پاتې نه، تعالی ژوند هر میدان داسې روشن. قالوا بلا، هغه ویجی او پیغمبر اسلام داسې اسمان ته کوتل اللهم فشهد، اللهم فشهد، اللهم فشهد. وی او الله ته گواشه، او الله ته گواشه، او الله ته گواشه چې ما دوی ته ورس. او پیغمبر ته خبر راغی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نن رز ما تاسو له دین تاسو کامل کو، تاسو باندې میں نعمت پل مکمل کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، او اسلام میں تاسو له بطور نظام خوش کو، اسلام میں تاسو له بطور د نظام خوش کو چې دا به صرف تا عبادت نه ستاره لپاره سیستم دی. تاسو شه یعنی ستا تجارت، ستا معیشت، ستا معاشرت، ستا سیاست، ستا حکومت، ستا ټول دنیا ژوند دا په څه باندې کېږي؟ د اسلام په اصولو. دا اخیره یا ایها الرسول، پیغمبر بلغ رسوا ما انزل الیک، آغا چی نازل شوی تا تامر ربکا دا جانب در افستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اکتا دا کارنو کو فما بلغت رسالتا، نتاند رسول رسالت دا اللہ تعالی، میسج دا اللہ تعالی. واللہ یاسمک من، اس بازی خبری دا سدی چې ستا اراده دانه ده چې څوک ورسره چیلنج کوي، خو اټومیټیکلی یو سړی ورسره چیلنج شي. تاسو ته لطیفه ویلې وه چې یو ځل ما بیان کول ته وطن کې نو په داسود او پر ربا باندې مې ذکر وکړ، صحیح. نو د هغې نه بعد د بیان نه بعد یو بوډا راغی ما ته مولوي صاحب ما وی ډېر ښایسته بیان انشاءالله ډېر خوشحاله کړه. ما جزاک الله بابا، خو یې ما ته دا ووایه چې دا زه درته چا کولم، تا چې به خبره سود کوله نو ما ترې کتل. نو زما دا یقین دی چې تا ته چا ویلي دي چې دا بابا سود کوي. ما بابا ما ته خو چا نه ویلي، ته ځان له خپله ګلټي فیل کې، ته به خپله ګلټي فیل وینا ما یې که چا درته ویلي نو تا خو مسله صحیح وکړه، خو هغه سړي سره به زه ګورم. صحیح شو. نو ما ورته بابا بس عزم وکړه چې آینده لپاره بس زما توبه ده، آینده لپاره به دا کار نه کوم. صحیح شو. اوس بعض اوقات یو سړي هغه سټبن شي چې دا ملا صاحب دا ما ته خبره کوي، چا ته کوي؟ دا ما ته خبره کوي. نو یقینا خطر هم مولا صاحب ته چې دا سړی که د ریاکشن شکار شو نو ډزبره باندې وکړي سب وکړه چې دا تا ما ایډرس کې حالانکه مولا صاحب عام مسله ذکر کوي، څه کوي؟ خو چې کوم سړی هغه کانشیس باندې بوج وي، صحیح، نه هغه ګلټي فیل کوي. څه کوي؟ ګلټي فیل کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د عربو معاشره کې د بوتانو پر ضد لګیاو، د دې ټولو خرافاتو پر ضد لګیاو، نو هغه خو هر وخت د پیغمبر منتقد کوي چې زموږ په اړه خبره باندې به فرچر خلاف کوي. خبره ذهن کې رااله نو سه تحفظ وی چې دا ټول دنیا مخالف ده، دوی برا تکلیف ورسین، الله تعالی ورته چیرېګا ما والله یعصمک من الناس، الله تعالی بتا محفوظ کوي د خلقنا. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی، مکه معظمه کې دا کیفیت نو، مکه معظمه کې خو مشرکین مکه مدا کول چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به کله کله ټارچر کو، همیشه به دا مرګري ټارچر کول، سو بیٹا چکو داغه مر. خو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او ریاست اسلامی قائم کو، نو دا غي د ځان لپاره خطر غنله، بیا د پیغمبر علیہ السلام د اساسینیټ کولو لپاره منصوبې جوړولې، پلاټینګ کو سره لپاره چې پیغمبر علیہ السلام قتل کی. لہذا مختلف اوقات باندې مختلف کسان ریډ هینډډ اونیول شو او پیغمبر علیہ السلام ترا اوسته شو، حضور علیہ السلام معاف کړ، هغه اډمیټ وکړه چې موږ سره پر راغلو ستاده مړولو لپاره، او پیغمبر علیہ السلام معاف کړ. خو دا خطر وا، لہذا د شپې با
صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور باندې پاره ورکولا. تاسو پاره وای پیرا نو پیرا به ورکولا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور نه چا پیرا. ازواج مطهرات د شپې او پیغمبر علیه السلام چرته د کور نه وته. حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها افتقدت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیله. یو شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر باندې نموند نو ورپسې راووتم ځکه د خطرې وخت. اول میں کور کې ولټو چې کور کې نو بار راوتم په مسجد کې مو ولټو نو چې مسجد کې نو د مسجد د بار وتم بقی طرف ته. کوم طرف ته؟ جنت البقیع طرف ته. نو اتلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بقیع کې ناستو او دعا کوله. پیغمبر علیہ السلام بقیع کې ناستو او دعا. نو زه مطمئن شوم چې نه بس هی اوکے. زه مطمئن شوم چې ټیک ټاک خبر دین کې راځه. دیوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د مدینه منوره ته چلار شي نو دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک دی. حضور علیہ السلام دے قبر مبارک سره دا جمعه طرف ته کم فنس لګیدل دي. نو د فنس سره مختلف پلرز دي. دا ریاض الجنت کې وي ورته. نو په ریاض الجنت کې مختلف پلرز دي. نو یو پلر په هغه کې دی هغه ته وي اسطوانه علی یا اسطوانه الحرس. پلر اف علی څه شي؟ پلر اف علی یا د پیری پلر څه شي؟ د پیریدارای پلر. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مسجد کې بناستو بیان وکړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې بناستو درس وکړو یا بچا سره خبرې کولی یا ډیلیګیشن سره ملاوي دو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه پلر سره ناستو یا هغه پلر سره بولاړو. تور ویراسته هغه پلر سره با ولاړو او هر نوې راتل کې سره جو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه باندې نظر ساتو. نو که ناشتا سره براغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته کتل چې دې سړی اراده سړي انټنشن سره. نو که انټنشن به صحیح معلوم شو حضرت علی خپل ځای باندې ولاړو. که به حضرت علی ته شوبه پیدا شو چې دا سړی خو اجنبي دی سره بیگانه دی او حرکات هم سخونه نخکاری. نو چې هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته رانږدې شو کې بناستو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ برابر ورپسې بشاته ودرېد. سړی شاته ودرېد چې دې چرته حرکت ونکړي. نو دا اولی ځکه چې کفار مکه هغه لګیاو د پیغمبر د اساسینیټ کولو د پاره پروګرام جوړو. صحیح. نو الله تعالی رسول پاک ته والله یعصمک من الناس. الله تعالی بر انسانانو نه بچ ساتي محفوظ بر ساتي. نو چې دا آیت نازل شو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی ته پیره ختمه. حضرت علی ته وې پیرهداري ختمه. صحابه ته وې د شپې زما د کونه چا پیره مکوي. بس ځکه چې اوس پروټیکشن نه لري. الله تعالی والله یعصمک من الناس. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. تاکہ سر اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا. قل تو یا الکتاب وال کتاب لستم علی شیء. تاسو نه په هیڅ شی باندې تاسو په هیڅ شی نه. یعنی معنا دا ده چې قابل اعتبار دین د سر نشته. قابل اعتماد دین در سره نشته. الوی حتی تقیم التورات مگر علا چه تاسو امپلیمنٹ کئی تورات والانجیل او انجیل. نوز دے پوگورا کہ یہودیان تورات امپلیمنٹ کی پسئی طریقہ نو دا تورات امپلیمنٹیشن تقاضا دارا چه محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری صلی اللہ علیہ وسلم. او کہ عیسیان انجیل امپلیمنٹ کی پسئی طریقہ نو دا انجیل دا امپلیمنٹیشن تقاضا دارا چه سبت ہے و محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری. حتی تقیم التورات مگر علچ قائم کی تورات والانجیل انجیل وما انزل الیکم من ربکم او آغچ نادر شویتا سر جانب درستا سنا ولیزیدن کثیرا منو یقینا زیادی کے دیر ددویلا ما آجتا چنادر شویتا تا من ربکا دا جانب درستانا اغدین کیس کے طغیانا د حیثیت د سرکشینا او د کفرنا. یعنی تا ته چې څومره نوی وحی راځي دومره دوی په طغیان او په کفر کې اضافه کیږي. فلا تاسا پس تم فکر من کے گا للقوم الکافرین پقوم کافرانو باندے. ان الذین تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے والذین آکسان ہادو چی یہودیانو پخپل زمانہ کی. نو دخپل زمانی یہودیان دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کے دے مسلمانانو. والسابعون او سابعین. نو ماتا توی سابعین دو گروپ دی. یو آغا چی ستارہ پرستی او دویم آغا چی آتش پرستی. یو آغا دی چی اس عبادت کئی چا دستورو او دویم آغا چی عبادت کئی دسو دا فلیمز دا اور ناغی تا مجوس ہوئی. سوئی ورطا مجوس. نو بنیادی طور دا خلق توحیدیان دا موحدین خلقو. ارغی پیغمبرو زرادشت ارغی پیغمبرو زرادشت
او دای سره آسمانی دینو خدای خپل دین دا سے ګډوډ کړ لکه يهوديانو سے ګډوډ کړي دي او عیسایانو ګډوډ کړي دي. نو د عیسایانو هغه هم شرک شو، د يهوديانو هغه هم شرک شو، ار دغه هغه هم شرک شو. والنصارى او نصارى نو صلی الله تعالی و چې کوم يهوديان کم سابعین او کم نصارا میں مراد دی من آمن باللہ یا چاچی چا ایمان ساتا اللہ تعالی بانے والیوم الاخر اپر وزد آخر بانے وعمل صالحا اغمل کڑے صالح فلا خوف علیم نشتا یردوی بانے ولام یحزنون انبدوی فکر ملکی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تاکہ سر منگا غسل وعدہ د بنی اسرائیل نا ورسلنا الیم علیکیو موتویتا رسولن پیغمبران پیدر پہ رسولن پیغمبران پیدر پہ کلما جاؤ رسول کلچ عمراغ دیت پیغمبر بما پا آغا احکامو لا تہوا انفسو چنقو نفسنو دوی فریقا کذبو ندیوی دل پیغمبرانو دوی تکذیب کو فریقا یقتلون او بل ڈرے قتلولا وحسبو اردوی دا خیالو اللہ تکون فتنتن چن پیدا کار جرم د چې پیغمبران د چای تکذیب کو چې تاسو دروغ وایي او څوک شهیدان کړل دا خیال دا خبره دوره لوی جرم نه دی. وحسبوا دوی دا خیال الله تکون فتنه چن پیدا شي فتنه جرم فهمون دوی لاند شو سمو اکان شو ثم تاب الله علیهم بیا توبه وکړه الله تعالی دوی باندې ثم همو خو بیا دوی لاند شو سمو اکان شو کثیر منهم ډیر دوی نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی واچ کوونکې پاغه عمل چې دوی کوي. لقد کفر الذین تاکی سر کافران شوی دیا کسان قالو چی ابوی دا بیل دی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی اللہ تعالی دا مسیح زوی دا مریم دے دا مریم زوی حضرت عیسیٰ چی دے دا خدای دے بل خدای نیست دنیا کے بلکہ خدای دا عیسیٰ شکل کی دنیا تراغل دے. نو اللہ تعالی وی دا خلق کافران شوی دی ذکر غی انسان تا خدای ہوئے. حالانکہ اللہ تعالی فرمائی دا مدعی چست او گواہ مدعی سست او گواہ سست مدعی سست او گواہ. plaintiff is passive and witness is very active. صحیح چاچه دعوی را رده اگه دورا تکرانه ده چه سوک داغه گواہ ده اگه شاید چه ده اگه دیر تیز ده. نا اللہ تعالی وی چه عیسیٰ ابن مریم خو کلم تا دعوی نکر ازده خداییم یا ده خدای زویم اگه چه کلم خبره کر ازده اللہ بنده. وقال المسیح حالانکہ مسیح ویلی دیا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل عبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ربی چه رب زما دے و ربکم رب ساسو دے انہو خبر دادا من یشرک باللہ چه چاشرکو کا اللہ تعالی سرا فقد حرم اللہ علی الجنت نتاکی سرا حرام کردے اللہ تعالی غبان جنت وما واؤننا ازائی داغور دے وما الظالمین من انصار و نشتر ظالمان پار مددگاران. لقد کفر الذین تاکیق سر اس اللہ تعالی وی چپ نصاراو کی خون بلا گروپو ندی نصاراو کی بلا دیر گروپو ندی. یو گروپ آگا دے چه غی بل خدای قائل ندی غی وی خدای او نو دی عیسیٰ شکل کی خدای تراغے دی عیسیٰ شکل کی دنیا تراغے. دویم گروپ دے غی وی خدای کمبینیشن دے دریو شکلو خدای کمبینیشن ترکیب دے ٹرینیٹی والا سو ٹرینیٹی والا منگو عربی کی تسلیس وایو سوئی تسلیس نا اگر وی چه خدای عبارت تا دریو شئیون دا ترکیبنا او بیا پا دی دریو شئیون که هم دا اوی اختلاف دا بیا پا که دو گروپ ندی. نو یو گروپ وی چه دی ترکیب دا دریو شئیون نمبر اول اللہ نمبر دوین عیسیٰ نمبر درین جبریل ہولی گوسٹ سوئی ورطا ہولی گوسٹ او دویم طبقہ اغیل وی اللہ نمبر دویم عیسیٰ نمبر ترین مریم دا ہولی گوسٹ پدائی بانے مریم. نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دوارا طبقیم کافران کی. لقد کفر الذین
تاکي سره کافران شوی دي کسان قالو چې هغه وي ان الله چې تاکي سره الله تعالی ثالث ثلاثه دې دریم د دریو دي وما من اله حالانکه نشتر معبود الا اله واحد مگر یو الله دی وان لم ينتهوا او کدی من نشو د ټرنټی د عقیدینا اما یقولون دغه خبره چې دوی دا کوم خبره کوي ليمسن الذين كفروا نو برسیږي کسانو ته چې کافران شوی دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک. نو الله تعالی په مین ګروپونه ذکر کړ چې یو ګروپ د کریسچیانانو هغه دی چې هغه وایي خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی لہذا هغه د بل خدای تصور نه لري هغه جیسس لاړ بلی ایسه کې جیسس لاړ بلی او دویمه طبقه هغه ده چې هغه وایي خدای کمبینیشن د درې اجزاو دی د خدای څو اجزا دي درې اجزا دي یو الله دویم عیسی دریم هولی ګوست دا پکې یو فرقه ده. دویم فرقه هغه وایي ترکیب د درې اجزاو دی یو الله یو عیسی او دریم مریم ها دا درې مین ګروپونه دي. افلا یتوبون الی الله آیات رجون کای الله تعالی تا ويستغفرون بخنن غواړي الله تعالی نا والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې دې مل مسیح ابن مریم ند عیسی د مریم الا رسول مگر میسنجر. الله تعالی فرمایي نو هغه زما زوی دی نو زما جز دی نه خدای دی. دا درې وړه شیرین سره احمد اولیکا چې نه هغه زما زوی دی الله تعالی وایي نه کوئی عیسی زما زوی دی نه زما جز دی پارٹ هم نه دی هغه زما پارٹ هم نه دی او نه هغه په خپل خدای دی بلکې هغه صرف سره میسنجر. مل مسیح ابن مریم ان د عیسی زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر دی قد خلت من قبل تاکید سره تیسه مخکې دنا الرسل پیغمبران و امه او مور د صدیقه دا ډیر رښتونی او پاکبازه خدای ده د مور دا ډیره پاک بازه خدای ده. نو دا رد دی په يهوديانو باندې و امه صدیقه دا رد دی په يهوديانو باندې. وړاندې نه جمله چې عیسی ابن مریم رسول دی دا رد دی په عیسایانو يهوديانو دواړو باندې ځکه چې يهوديان هغه خو پیغمبر پرېدا ولد زنا وی ورته وای دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم دا څه دی دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم. نو په يهودو رد چې دا پیغمبر دی پیغمبر د دنیا پاکباز شخصیت وي او په نصاراو رد دی چې دې نه زما جز دی نه زما زوی دی نه په خپل خدای دی بلکې دی پیغمبر دی. او امه صدیقه دا رد په يهوديانو باندې چې هغه وی دا مریم زناکار خدای معاذ الله دا فاحشه او ګنده خدای و امه صدیقه امور دو صدیقه دیر رشتونه پاک باز خددا کانا یا کلان الطعام اوس دا رد بیا په عیسایانو هغه طبقه باندې چې عیسی ته خدای وای او مریم ته خدای وای یا د خدای جزئی ګڼي دا دواړه څه ګڼي د خدای جز ګڼي. الله تعالی فرمایي چې د خدای صفت دار چې د خوراک نه کوي د خدای صفت سره چې د خوراک نه کوي ځکه چې څو خوراک کوي نه او باتروم ته ځي دیبه کنه بس وای کنه هغه بات داغه بنور تقاضیم چې خوراک کې نسکات بم کوي چې خوراک کې فزیکل باډي بم لري چې خوراک کې فزیکل باډي لري نو واده بم کوي ایبه کنه بس دا ټول شی د خوراک ته چاپی راګرځي. اوس الله تعالی فرمایي چې د خدای په صفات دار چې دا ټول شی نه کوي دا ټول شی نه کوي او هر چې عیسی او مریم د دواړه خوراک کوي چې څو خوراک کوي خدای نشي کېدی. کانا یا کلان الطعام دا دوالو چې خورل به طعام انظر کیف نبین لهم الآیات وګور څنګه مونږ واضح او دوی ته مثالونه ثم انظر بیا وګور ان یوفکون چې څنګه دی الاول شي د حق عقیدینا قل تورته وایا اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه ما د آجا لا یملک لكم ضرا چې هغه اختیار نه لري تاسو لپاره ضرر در کولو ولا نفعا ان د نفع ور کولو والله هو السميع العليم الله تعالی هم دې اوریدونکو عالم دی. قل تورته وایا یا اهل الكتاب او اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوي غلو وای د حد نه تجاوز کولو تا غلو څه ته وای د حد نه تجاوز لیمټس مکراس کوي حدود مکراس کوي په حدودو کې دن نه پاتې کیږي حدودو کې دن ځکه انسان که دغه سے مادر پدر آزاد پرې دی به د حیوان نه بدتر کیږي دی ویسے کی
د حیوان نه بدتر کیږي. نو انسان آزاد دی خو د آزادۍ یو دایره ده. انسان آزاد دی خو د آزادۍ یو دایره ده. یعنی انسان آزاد دی په دې کې چې خوراک وکړي. صحیح خو دې آزاد دی سمانا چې لړشي چا پر رستورانت باندې حمله وکړي او خوراک شروع کړي. د حمید پر رستورانت باندې حمله وکړي ها خوراک شروع کړي. بھئی دا خو ازادي ده. البته دا ازادي خو د ازادي سره لیمټس لري. دا ازادي سره لري دا لیمټ لري چې ستا ازادي تر دې چې په لیګل طریقې کوم خوراک ته حاصل کې نه وکړه. انسان آزاد دی چې د خپل شهواني تقاضې پوره کړي. نو دې پارچا باندې حمله کوي نه د هغې دپاره شرعاً تقاضې پوره کول یو لیمټ دی چې واده به او بیا خپل شهواني تقاضې پوره کړي. د قرنګي هر یو شی په هغې کې شریعت اسلامي لیمټ ښودلی دی. ما در په در ازادي دا خو بیا څه شی دی مونږ ورته بادشاهګردي ده. بیا څه شی بادشاهګردي وایي ورته اندېر نګري وایي ورته صحیح ورته اندېر نه وحشت دی. یا خو انسان وایډ شي یا انسانان شي یا خو وایډ شي بیا ځناور ته جوړ شي مواشي ته جوړ شي بلکې د هغې نه زیات بدتر وي. په دې انګریزي کې یو مقوله ده یو سړی په لار روانو او ورسره یو سټیک ته تاسو وایي موږ ورته امسا وایو لرګی یو لکړه ورسره وه نو هغه لکړی داسې ګوتو کې تاول راتاوله. بعضې خلک ډېر داسې تیزی سره تاوی راتاوی نو هغې داسې تاول راتاوله نو چې داسې تاوله نو بل سړی خوا کې تېرېده د هغه پوز پرې لګېده د هغه څه ولګېده د هغه پوزه ولګېده نو هغه غوسه شو ورته هغه غوسه شو چې تا له شرم نه درځي. صحیح نو ده ورته وویل دس از مای فریډم دا زما ازادي ده. نو هغه ورته لسن your freedom ends where my nose begins. Your freedom ends where my nose begins. ستا ازادي هغه ځای ختمېږي چې کوم ځای نه زما پازه شروع کېږي. صحیح نو ګوره دا څومره ښه بهترینه جمله ده چې your freedom ends where my nose begins. ستا ازادي د هغه ځای چې کوم ځای زما پازه شروع کېږي. اوس مسلمان آزاد دی په دې کې چې د مسجد ته راشي د عبادت لپاره سره لپاره د عبادت لپاره. اوس آزاد تر دې حده پورې چې هغه راشي د امام په مصلی ودرېږي نه په سب کې به ودرېږي یا راشي او پوډیم ته زه تاسو ته خطبه درکړم نه ملګري د هر چا ځان له خپل لیمټس دي د هر چا ځان له خپل او که دغسې مونږ وو چې بھائی ټول انسانان آزاد دي بیا تا ما باندې په خپلې کمپنۍ کې ولې دا لیمټس ښودي دي. زه په هغه چیر ولې نشم کېناستی چې کوم ځای جنرال منیجر ناست دی. صحیح شو کوم ځای پریزیډنټ ناست بیا زه اول آفس ته ولې نشم تللی یا کوم ځای آرنالډ شوارزنیګر ناست دی یا کوم ځای ایون سټي چیف ناست دی. نه د هر چا ځان له خپل لیمټس دي. قل یا اهل الکتاب اهل کتاب لا تغلوا فی دینکم غلو مکوئ د حد نه تجاوز مکوئ فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق په ناجایز طریقې سره. نو په دین کې دوه کارونه چې وي دا ناروا دي دغه توري کې نثار احمد یو ته وایي غلو او یو ته وایي تقصیر. یو ته وایي غلو او بل ته وایي تقصیر. دی لومبني ته وایي افراط توی سره او دې دویم ته وایي تفریط. افراط دا چې دې خو ګوره دین لازم کړی تا باندې یو شی تر دې پهلې مټې تر دې او تا ځان باندې فرض کړی هغې نه ور په اخوا دې ته وایي افراط. دې ته وایي دې ته وایي افراط ځکه تا په دین کې یو اضافي شی شامل کړ چې د هغې دین سره تعلق نشته. دین تا باندې فرض کړی دی یو شی تر دې چې تل تل روان یې دا د فرض د حد دغه دی او ته دلته ستاپ شي چې بس د فرض حد دې ته وایي تفریط دا تقصیر دی. یعنی یا د لیمټ نه دې خوا ودرېدې نو دا تقصیر د دا هم ناروا دي. د لیمټ نه ور واوړېدې نو دا هم ناروا دي. یعنی لیټ می ګیو یو ان ایگزامپل د ماسپښین فرض څو رکعاته دي 4 رکعاته نو که اوس مثال احمد ووي چې 6 رکعاته فرض دي نو دا افراط دی. دا څه دی افراط دی او ناروا دي. او حیات وي چې 3 رکعاته فرض دي نو ماسپښین نو دا تفریط دا ناروا دي. خبره دې کړاله نه حد پوری بزه د حد نه اخو بناوړي دی خو هم نه ستاپ کېږي افراط او تفریط. قل یا اهل الکتاب اهل کتاب لا تغلوا فی دینکم غلو مکوئ په دین خپل کې غیر الحق پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم. لکه استاد په مثال درکړم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د سحر منځ وکړ چې وکړ د سحر منځ وکړ نو مانځنه بعد دعا وکړه مانځنه بعد دعا وکړه. صحابه داغه دعا باندې امین وي. صحابه داغه دعا باندې
آمین وی. اوس یو سړی که په دغه دعا باندې دا دلیل نیسي چې د هر مانځنه بعد دعا کول فرض دي، نو دا افراط دی. دا څه دی؟ دا افراط دی. او مقابله کې هغه خلک چې هغه وایي د مانځنه بعد دا دعا کول بدعت دی، دا تفریط دی. دا څه دی؟ دا تفریط دی. یعنی معنا دا نه چې دا یو جائز او ښه عمل دی. قل یا اهل الكتاب واتوا الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلو مکوئے پدین پر کے غیر الحق کے پناجائز طریقہ، ولا تتبعوا اهواء قوم، ام فالو کوئے خواہشات داغ قوم قد ضلوا من قبل، چې غي گمراه شوی مخکې دینا، وضلوا كثيرا گمراه کړي دي ډېر خلق، وضلوا عن سواء السبيل گمراه شوی د برابر لارې نه، لعن الذين كفروا لعنتیان شو آکسان چې کافران شو د بنی اسرائیلنا، غلا لسان داود په بد دعا د داود علیہ السلام باندې، نو کسانو داود علیہ السلام ډېر چا څکو، نو الله تعالی نه داود علیہ السلام دعا وکړه، خدای دې ته مکافات عمل ورسه، نو دا غي شکلونه د پټ پشان شو، شکلونه د خنزیرانو پشان شو. وعیسی ابن مریم او سنور لعنتیان شو په بددعا د عیسی ابن مریم باندې، هغه تارچر کو، نو عیسی علیہ السلام ورته بددعا وکړه، نو دا غي شکلونه د بزوګانو پشان شو. ذالک بما غصوا دار دی وجه چې دینا فرمانی کولا وکانو یا تدون ودوی چې زیاته کول د حدودونو تیرېدل، کانو لا یتناهون ودوی چې نیمه کول یو بل عن منکرین د ناکاره کارنا فعلوا چې دوی کولو. صلی الله تعالی فرما حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په معاشره کې څوک ناروا کوي، سوسایټي کې خلق ناروا کوي، وایلیشن کوي د الله د احکامو، او څوک هم دا غي منع کولو والني، څوک او څوک هغه ته بدوم نه وي چې نه دا کار بد دی چې دا دوی کوي، بیا الله تعالی یو عمومي عذاب راولي په ټول سوسایټي باندې، یو عمومي عذاب راولي په ټول کمیونټي باندې. او که په دا کمیونټي کې څه کسان داسې موجود وي چې هغه د جې هغه ته مرګ دا کار خنه، دا ناروا دی، دا د الله د حکم خلاف ورزي ده، دا د پیغمبر د حکم خلاف ورزي ده، نو دغه منع کوونکو د وجه هغه د عذاب نه بچي. کانو لا یتناهون ودوی چې نیمه کول یو بل عن منکر د ناروا کارنا، فعلوا چې کول دوی لبئس ما کانوا یفعلون، ډیر ناکاره دی هغه چې دوی کولو. ترا کثیر منهم ویني بت ډیر د دې ال کتابونه یتولون الذین چې دوستانه ساتي دا کسانو سره کفرو چې کافران شوي دي. او صلی الله تعالی فرمایي چې باید چې د يهود او نصارا خو تا ته نږدې وي په نسبت د مشرکانو د مکې، په نسبت د مشرکان خو د دې تعلق د مکې مشرکانو سره د اسلام مقابله کې غي سره ولاړ دي. ترل و ترا کثیرا منهم یتولون الذین چې دوستانه ساتیا کسان سره چې کافران شوی دي، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ډیر ناکاره دی هغه چې وړاندې لګړې دوی د پاره ځانو دوی، ان سخط الله علیهم، هغه دا خبره چې په غضب شوی دی الله تعالی دوی باندې، وفي العذاب هم خالدون، په عذاب کې دوی همیشه پراتی. ولو كانوا يؤمنون بالله، کچره دوی ایمان ساتل اللہ تعالی باندې والنبی پیغمبر باندې، وما انزل الیہ کتاب چې نازل شوی دی پیغمبر ته، متخذهم اولیاء نو دی بنونی ول کافران له دوستان، ولکن لکثیر منهم لیکن ډیر دوی فاسقون دا فاسقان دي. لتجدن خامخاتب مومي او وینبا اشد الناس عداوتا، سخت انسانانو کې دشمنای په اعتبار للذین آمنوا مؤمنان سره الیهود یهود. الله تعالی فرمایي چې مسلمانان سره ټول زیات دښمنی ورته چاوي د یهودو، والذین اشرکوا او د هغه کسانو چې مشرکان دي، ولتجدن اقربهم نسبتا نږدې، اقربهم معنا نسبتا نزدې، او تبمومه نسبتا نزدې، مودتا تعلق په اعتبار للذین آمنوا کسان سره چې ایمان راوړل سو، قالو هغه خلق ان قالو چې وای ان نصارا چې مونږ نصارا یو، ذالک دار دی وجه بان منو قصیدا چې په دې کې دانشمن خلق موجود دي، قصیس معنا دانشمن عقلمن خلق، ورهبان په دې کې مونږ موجود دي، پوپ ناس دي، څوک نشته پوپ، خو د پوپ څوک منی نه، کني هغه ورته دا ناروا کوي، د پوپ څوک منی نه، کني هغه پوپ ورته دا په افغانستان کې چې څوک لنداسري دا ناروا دي، دا په عراق کې چې موکل
دا ناروا دي. ذالک بان لم ينو قسیسینا وروبانا وانهم ادا چې مجارت دې لا یستكبرون اغیزان دې لوی نه غني خبره ته وکی دي دانشمن خلق ته لہذا په خبر باندې ځان کوی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا واسمعنا وطعنا لوانا نهار فالله خير حافظا وارحم